اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قاصر المنزه حواله سره څو نکتې تاسو خدمت کې عرض کوم. انسان څه کله سفر باندې وتلو اراده سفر دی و انا جانا هغه 44 کیلومتر پر کیږي و هغه ځای دی وطن نه دی و هغه ځکه لاس او ریزو اراده هم نشته اقامې نیاتیا نشته دا سړی بالتل موشي کوي قاصر کې مثلا سړی دي چې نصیبي خبر ته بیماره پسې لوړلو هلته نخونه شته خپله بای یو مثلا څه وطانې ګرځولې وي بیماره پسې څو ورځو پاره چې که چیرې لاس ورځې دي ته یقین دی څه نه پره کېږي دي هلته ورځې او مازدیګر لمونځ او ماسخوتن لمونځ د قاصر دی نه څلور په ځای به 2 رکعته کوي. دا یوه نکته مهمه دی. ځینې وخت کې داسې دی چې پاته نشته چې لاس ورځې به پره کېږي که نه پره کېږي شا کې دی کېدای شي 15 ورځې تېرې شي کېدای شي لاس شي کېدای شي شل وي تردید حالات کې دی شاک حالات کې دی داسې سړي المونځ قاصر دی 30 دنه پورې 10 ورځو پورې المونځ قاصر دی. مثلا یوه ورځ تېره شوه بله تېره شوه پاته نه لګېږي ورته لسمه ورځ راغله بیا پاته نشته په سبا اوسې بیا شا کېږي دی بله ورځې بیا شاک حالات کې 30 دنه پورې به دا المونځ قاصر کړي چې کله 30 دن پر راشي 31 دن څه راغله چاهې یوه ورځ ویلې نه وي چې سبا اوسې راوځي المونځ چې دی بیا پرات دی یعنی شاک حالات کې تردید حالات کې ایدی 30 دنه پورې المونځ قاصر دی. بله نکته دا شوه چې که چیرې تو ته یقین دی چې ما درته لاس ورځې پوره کېږي نو لاس ورځې اقامه وکړي چې 10 دن به زه درته خامخا تېروم 10 دنه پورې دي چې کله اقامه یې وکړله ایدي المونځ پره که روژه وي روژه یې صحیح دی. خو که اوس ځنه سوه خلکو کې سوال کوي چې خو که 11مه ورځ راغله هېڅ پروا نه کوي 11مه ورځ دې کې رسي 12مه کې رسي 13مه المونځ پره دی او روژه یې صحیح دی. خو دې کې بیا بله خبره دا رسي چې مو لاس ورځې اقامه وکړله 8 ورځې مثلا مو المونځ پره وکړو روژه مې وساتله 9مې ورځې ډاکټر وویله چې بس تاسې جنډ شو تاسې تلاش شو وہ څنګه چال دی بالکل صحیح دی تو 8 ورځې والا المونځ صحیح دی تو 8 ورځې والا روژه صحیح دی اوس دته پېښور نه خونې ته راوځي که سهار سویره ودرې دې روژې نیت کوای شي خو څه هغه نه ظهر نه مخکې خپلې خونې ته راورسېږي که ظهر نه مخکې خپلې خونې ته راورسېدلی ته المونځ ته کومه روژه ساتلې هغه روژه د صحیح شوله البته خونې کې کوم المونځ هغه به بیا ته پراک کوي. څلورمه نکته چې هغه ډېره مهمه دی هغه دا دی مثلا زه پېښور کې مو نه 12 بجې اذان وشو ما المونځ نه وکړلو اوس راووتلم چې راووتلم زه خپل کور ته 4 بجې یا 3 بجې یا 5 بجې راورسېدم مېره سترګه یا غروب نه دی شوي ما پېښور کې المونځ نه وکړو ډایرکټ خونې ته مو المونځ ورسول چونکې ته خونې ته راورسېدې اوس یې المنځ ټایم شته دی المونځ قضا نه دی شوی ته به خپل هغه ورځې مازدیګر المونځ پراک کوې. بله نکته دی کې دا هغه دی چې یو وارې ما نه پېښور کې المونځ قضا شول قصر المونځ قضا شو مثلا ورځې مازدیګر المونځ سپتول ته لوړلم پاتې شو یا ځینې وجوهات وجې نه لارې کې راتلم مونه پاتې شو قصر المونځ مونه پاتې شو یعنې ما په کال د ورځې 2 کړې مازدیګر 2 کړې هغه مونه لارې کې قضا شوله اوس غواړم هغه 2 المونځونه چې مونه سفر کې قضا شوي دي خونې کې غواړم قضا یې وکړم پرا به کوم که قصر پرا به نه کوي قصر به کوي چونکې تو نه سفر کې قضا شوي دي قصر والا خونې کې بیا قصر کوي. اما یو وارې مونه خپلې خونې کې وطن کې ورځې او مازدیګر المونځ قضا شولو نه مو وکړلو غواړم چې پېښور کې مو سره ټایم شته هغه المونځ مونه قضا شوی دی اوس یې غواړم که زه یې وکړم اوس یې پرا کوم که قصر وکړم پرا به کوي چونکې تو نه پرا المونځ قضا شوی. پس خلاصه دا شوه که چیرې تو نه قصر المونځ قضا شوی دی وطن کې ویلې نه وي قصر به کوي که تو نه پرا المونځ قضا شوی دی سفر کې ویلې نه بیا به پرا کوي دغې مسلې نه مو ډېر سوچ وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.